अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, ज़ैम मुसविर मुखलिस और तासु दा वक्त गोरे ज़मा यूट्यूब चैनल स्कूल घर प्लस नन बमुगवायु इसमें न किरा किसी आम शख्स जगह या चीज़ के नाम को इसमें न किरा कहते हैं। द आम कस जे या दसे सीज़ नामे तभी इसमें न किरा के अकसाम यदि किस्मों ने कम कम दी। इसमें ज़ात वो इसम जिससे एक चीज़ की हकीकत दूसरी चीज़ों से अलग पहचानी जाए और इससे कोई वصف मुराद न हो, मसलन दवात, चाकू, दरख्त वगैरह। इसमें ज़ात दे हागा इसम तवई چې د هغې حقیقت د یو سیز نه بدل وي بل سیز سره، یعنی دا ټوټلی بدل وي د بل سیز نه، لکه څرنګه دوات ته، چاکو دی، درخت دی. دا چې کوم دی قسمونه درخت نه سټکی نه جوړیږي، چاکو نه سټکی نه جوړیږي، دوات نه سټکی نه جوړیږي او نه داسې صفت دی. اسم مصغر تصغیر نہ ہوتے، تصغیر وہی وڑو کی تا وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی ظاہر کرے. هغه نوم چې هغه د یو نوم وړو کې والے هغه ظاهر کی اسم مصغر कहलाता है. مثلا पगड़ी, संदूक से संदूकची. مثلا पगड़ी पटके याद है, या संदूक د دې نه संदूकची وړو کې صندوق याद है. کله هم چې مونږه د یو اسم اخیره کې یا معروف راولو یعنی ګولیا، نو د دې نه مونږ ته اندازه لګي چې دا مونږ سره دی اسم مصغر. دې نه پس به مونږ وایو اسم مکبر. مکبر د یو اسم غټواله هغه ظاهری. وہ اسم جو کسی اسم کی بڑائی ظاہر کرے، هغه اسم چې دې سره د یو نامې غټواله ظاهر الاول شي هغه توي اسم مکبر. مثلا راجا سے مہاراجا، یو راجاوی بادشاہ ابلوی شہنشاہ یعنی غټ بادشاہ. لکه پگڑی سے پگڑ، پټکی وی وړو کې او د هغې نه غټ پټکی مراد واخیستلی شي، نو هغې ته وایي مکبر. اسم ظرف یہ وہ اسم ہے جس میں جگہ یا وقت کے معنی پائے جائیں. دا هغه اسم دی چې په هغې کې د ځای یا د وخت معنی راشي. اس کی دو قسم ہے، اسم ظرف زمان، اسم ظرف مکان. د دې دوه قسمونه دي، اسم ظرف زمان او اسم ظرف مکان. اسم ظرف زمان هغه اسم دی چې په هغه کې د وخت یا د زمانه ذکر وشي. مثلا صبح سحر ته وایي، شام ماښام ته وایي. اسم ظرف مکان څه ته وایي چې په هغې کې د یو ځای ذکر وکړی شي، هغې ته وایي اسم ظرف مکان. دې نه پس دې موږ سره اسم اعلی. وہ اسم ہے جس میں اوزار کا ذکر ہو. اسم اعلی هغه اسم دی چې په هغې کې د اوزارو ذکر وشي، لکه توره شوه، قلم شو، چاکو شو. اسم صوت وہ اسم ہے جس میں کسی جاندار یا بے جان کے آواز کا ذکر ہو. اسم صوت هغه اسم دی چې په هغې کې د یو جاندار د آواز ذکر وشي، لکه کارغه د پاره موږ استعمالو کائیں کائیں، د چرګو بچو د پاره موږ استعمالو چون چون کرنا. نو داسې اسمونو ته وایي اسم صوت. دا زمونږ د اسم نکر اقسام. نوی لیکچر سره به انشاءالله بیا حاضرېږو. تر هغې پورې اجازت راکړئ. د الله په امان.